بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 120 نمبر درس دی. منصوبات شروع دي. په منصوباتو کې 12 او اخیری نمبر منصوب اسم به ان شاء الله نن موږ وایو. منصوباتو دا درس لږ اوږد دی او بهرحال موږ به کوشش کوو چې څونه په بورډ باندې راځي هغومره به حل کوو. منصوباتو کې 12 نمبر مستثنا دی. دا مستثنا اسم چې دی دا منصوب وي. مستثنا داسې اسم منصوب ته وایي، داسې اسم منصوب ته مستثنا وایي چې د حروف استثنا نه پس راځي. دا یو قسم حروف تی ښکته دا دې ذکر کړیم دي، حروف استثنا. د دې نه وروستو چې کوم اسم راشي هغه ته مستثنا وایي. نو داسې اسم منصوب وي، دا مستثنا داسې اسم منصوب ته وایي چې د حروف استثنا نه وروستو راځي، د حروف استثنا نه پس راځي، د حروف استثنا نه وروستو ذکر شوی وي او د حروف استثنا نه د مخکې اسم د حکم نه خارج وي. حروف استثنا نه چې کوم مخکې اسم وي که نه، د هغې اسم د حکم نه دا مستثنا خارج وي، وتلی وي، بهر وي. لکه ګورئ جي جاءني القوم الا زیدا. ګورئ جي دا جاء یو حکم دی، دې ته حکم هم وایي، نسبت هم ورته وایي. ٹھیک شوه؟ او قوم ته مستثنا منه وایي، مستثنا منه ورته وایي. او دا الا چې دی دته حرف استثنا وایي، حرف استثنا وایي. او د دې الا نه وروستو چې کوم اسم وي دته مستثنا وایي. دا چې کوم موږ د مستثنا ذکر کوو نو دا د دې حرف استثنا، حروف استثنا. دا وګورئ دا الا حروف استثناونه یو حرف دی. دا 8 حروف استثنا دي، هغې نه یو الا هم دی. نو د الا نه پس چې کوم اسم راشي دته مستثنا وایي. دا څه شی دی؟ دا مستثنا دی، مستثنا. نو دا مستثنا اسم منصوب وي. ٹھیک شوه؟ او دا مستثنا اسم چې دی که نه، د دې الا نه مخکې چې کوم اسم وي که نه، الا نه مخکې چې دا کوم قوم اسم دی، د دې قوم باندې چې کوم حکم لګېدلی د راتلو، دا حکم وګوره، دا حکم دی، دا حکم چې دی دا پرې قوم لګېدلی چې دا قوم راغلی دی، دا راتلل د قوم کړي دي، دا راتلل د قوم کړي دي. نو د دې قوم نه د دې قوم نه دا مستثنا خارج دی، وتلی دی. لکه دا ټول قوم راغلی دی مګر زید نه دی راغلی. ګوره ټول قوم راغی، دا زید هم د دې قوم یو فرد و، دا ټول قوم راغی خو زید رانغی. ٹھیک شوه؟ مګر زید رانغی. مګر د الا معنی مګر هم کولی شي، سوا هم کولی شي، علاوه هم کولی شي، بجوز هم کولی شي. نو ته داسې هم ویلی شي جاءني القوم الا زیدا، ټول قوم راغی سوا د زید نه. جاءني القوم الا زیدا، ټول قوم راغی مګر زید رانغی. جاءني القوم الا زیدا، ټول قوم راغی بغیر د زید نه، یعنی زید رانغی او نور ټول قوم راغی. دا زید هم د دې قوم کس و، دا ټول یو قوم و، دا زید هم په دغه کې شامل و، خو دا ټول قوم زما خواله راغی او زید رانغی. نو داسې بیا وایي جاءني القوم، زما خواله قوم راغی الا زیدا مګر زید رانغی. نو دا الا حرف استثنا دی. او دا زید چې دی که نه، دا زید دا د دې قوم نه ووته، د دې قوم د حکم نه خارج شو. دا راتلل د قوم کړي دي، خو د دې قوم باندې دا کوم راتلل دا یو حکم دی، دا د قوم کړي دي، خو د دې قوم نه دا زید بیا خارج شو، دا زید تی خارج شو د حرف استثنا په ذریعه سره. نو دې ته انشاءالله ښکته د دې بیا موږ ترکیب هم کوو. نو ټول قوم راغی خو زید رانغی. ٹھیک شوه؟ حروف استثنا 8 دي، حروف استثنا 8 دي. الا حرف استثنا دی، غیر حرف استثنا دی، سوا حرف استثنا دی، حاشا حرف استثنا دی، خلا حرف استثنا دی، عدا حرف استثنا دی، ما خلا حرف استثنا دی، ما عدا حرف استثنا دی. د الا څه معنی ده؟ د الا معنی ده مګر، سوا، علاوه، بجز. دا درې واړه معنی کولی شي، څلور واړه. او د غیره معنی ده سوا، علاوه، بجز. د سوا معنی هم ده سوا، علاوه، بجز. د حاشا معنی هم ده سوا، علاوه، بجز. د دې ټولو یو معنی ده، سوا، علاوه، بجز. دا د دې ټولو معنی ده. او د الا پکې یو مګر هم ده. ٹھیک شوه؟ نو دا حروف استثنا دي. د الا نه پس چې کوم اسم وي هغه ته مستثنا وایي، د غیره نه پس چې کوم اسم وي هغه ته مستثنا وایي، د سوا نه پس چې کوم اسم وي هغه ته مستثنا وایي، دا مستثنا منصوب وي. د حاشا نه وروستو چې کوم اسم وي هغه ته مستثنا وایي، د خلا نه وروستو چې کوم اسم وي هغه ته مستثنا وایي، د عدا نه، ما خلا نه، ما عدا نه، د دې حروفو نه وروستو چې کوم اسم وي هغه ته وګورئ. د الا نه وروستو دا اسم دی زید دی. نو دا الا مخکې دی، دا زید تی وروستو دی.
دا ګوره نو دا دته مستثنا وای او د الا ته حرف استثناء وای او د الا نه مخکې چې کوم اسم ذکر شوی وي هغه ته مستثنا منه وای ټیک شو نو د دې حروف استثناء نه چې کوم اسم مخکې وي د دې حروف استثناء نه چې کوم اسم مخکې وي لکه ګوره زه درته دلته لیکم جاءني القوم الا زیدن ٹھیک شو جی نو ګورئ تا ته اوس وایي د دې حروف استثناء نه چې کم اسم مخکې وي هغه اسم ته مستثنا منه وایي دا حروف استثناء دی حرف استثناء دی د ده نه چې کوم مخکې اسم وي مخکې ته دا قوم دی دغه قوم ته مستثنا منه وایي مستثنا منه ورته وایي ٹھیک شو لکه جاءني القوم الا زیدا ٹھیک شو ټول قوم راغی مگر زید رانغی ټول قوم راغی مگر زید رانغی په دې مثال کې دا د راتلو نسبت دا د راتلو حکم دا د راتلو نسبت قوم طرف ته کیږي چې دا قوم راغی ٹھیک شو نو دا راتلل چې دا یو نسبت دی دا یو حکم دی دا پرې قوم ولګېدو چې دا قوم راغی ټیک شو خو الا زید د دې نسبت یعنی د دې حکم نه خارج کو ویښ کلو ته چې لکه دا رانغی نو قوم مستثنا منه دی او زید مستثنا دی نو اوس په دې مونږه ترکیب وکړو دا جاء فعل دی او دی نون ته نه دی دی نون ته نون وقایه وایي دې ته صرف نوم یې ولیکئ نون وقایه او دا یا چې ده کنه دا یا متکلم ده دغه ده مفعول به ده مفعول به او دا القوم چې ده القوم دا مستثنا منه چې ده دا دغه ده مستثنا منه ده مستثنا منه الا ته حرف استثناء وای حرف استثناء ورته وای او زیدن چې دته مستثنا وای مستثنا چې دا مستثنا شوی دی نو دا مستثنا د خپل مستثنا منه سره چې ملو شي دا مستثنا او مستثنا منه چې ملو شي نو دا به فاعل شي دا به څه شي فاعل شي نو فعل د خپل مفعول به او فاعل سره چې ملو شي نو دنه به جوړ شي جمله اسمیه جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو دا مکمل د دې ترکیب شو جاءني القوم الا زیدا نو دا جاءني سره چې کوم د نون وقایه ده دام په ترکیب کې نه ذکر کیږي او دا الا حرف استثناء په ترکیب کې نه ذکر کیږي صرف جاء فعل شي دا نون وقایه دا مفعول به شو القوم مستثنا منه او الا حرف استثناء دام نه ذکر کیږي زید مستثنا نو دا مستثنا او مستثنا منه دا مستثنا او مستثنا منه چې رايوځي شي نو دا د جاء فعل لپاره فاعل شو نو جاء فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام